السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. حجی سلورم سپارہ سورۃ النساء 12 نمبر آیت نیمګړی دی. 12 نمبر آیت کې زمونږ سبق دی. پرون منګه د میراث لپاره چې کوم دی نو لس ضابطې او لس قوانین بیان کړل چې میراث بچا ته ورکولی شي او چې چاله موږ میراث ورکو نو څنګه به ورکو. د پلار به څومره حصه د مور به څومره حصه د زوی به څومره حصه لور به یو ان څومره حصه به که دوه نصیوی څومره حصه به. د ښځې به د خاوند په مال کې 2 صورتونه موږ بیان کړل. د خاوند د ښځې په مال کې 2 صورتونه بیان شو. الحمدلله دغه تفصیلات پرونه شو. نو ما تاسو ته ویلو مې د پاسه په نمبر اچوي مې دا به 12 مسالې بیانو. نو لس مسالې الحمدلله موږ بیان کړې وي. اوس د دې ځای نه چې کوم دی یو لسم نمبر مسله بیانوي. حق ضابطه د میراث او د میراث والا مسلې بیانېږي. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. اوس د دې ځای نه الله تعالی د کلالې مسله بیانوي. کلاله چاته ویل کیږي؟ کلاله چاته ویل کیږي؟ یو خبره. او کلاله چې څنګه په نارینهو کې انداسې زنانو کې وي. کلاله هغه سړي ته وایي چې د بچی ني. من ليس له ولد ولا والد. یو سړی د پلار هم نشته دی او دارنګه چې کوم دی نو بچی هم نشته دی. چا ولا معنا کړی دا لا اصول له ولا فروع له، چې نه د دې لپاره اصول وي نه ولا فروع وي. اصول دې ته وایي چې ډېر چانه پیدا دی. فروع دې ته ویل کېږي چې د نه څوک پیدا دي. نو مثال کې طور پر یو سړی دی واده نه دی کړی او مور پلار یې مفات شو، نو د دې بره غاړې چې کومې دغه وي جړلې وي نه هم ختمې شوي او څانګې خو د شته نه بچي نشته دی. لکه دې معاشره کې بعضې سړی یا ښځه یي که نه ودونه ونه کي مور پلار چې وفات شي دې ته بیا کلاله وي.
ا دوره کې چې مونږ وایو نو زمونږ جماعت کې او ساده د ګل لخمان نو زه هم کلاله سوق دی لکه ګل لخمان نه دا معلوم زما درس اوري ان چې دلته شم جماعت تنوا ته وي نن خو دې دا وي انن خو دې دا وي انو کلاله چاته ویل کیږي چې نه مور پلار وي او نه چې کوم دینو اولاد وي لا اصول له ولا فروع له چې نه ولا اصول وي او نه ولا فروع وي اوس د دې میراث تقسیمول شي نه بسنګ تقسیمول شي نو د کلالې په مال کې د رور او د خور د پاره به یسوي د کلاله په مال کې کلاله دی او سړی او د دنه میراث پاتې کیږي د دنه میراث پاتې کیږي د مړ کیږي او مال ته نه پاتې شو اوس د میراث به موږ څنګه تقسیمو مثال د رور دی یا خور د نه بل څنګه ورکو نو دا یو خبره یاد لرئ دا دی آیت کې چې کومه مسله بیانېږي نو دا د کلاله اخیافي بیانېږي یعنی هغه کلاله چې دنه اخیافي رور او خور پاتې شي دې ځای د وګ کې دی ښا کستاس یادین پرون ما تعریفونه تاسو ته غړیو چې دا رور او خور چې کوم دینو درې قسم دي یو د ویل کېږي عینی هغه رور او خور د ویل کېږي چې د پلار او د مور دواړو نه مونږ پښتانه و د سکر ور خور وایو دویم قسم دی هغه ته ویل کېږي علاتی هغه ور خور ته ویل کېږي چې د پلار نه خووي خو لیکن د مور نه ني یعنی پلار یوي مونږ پښتانه وایو پلار شریک پلار یوي خو میندې جدا جدای نو د علاتی وای او دریم قسم دی هغه ته اخیافي وای مور یو ده خو مور جدا دوه خاوندان کړو نو د یو خاوند نه جدا اولاد دی د بل نه جدا اولاد دی نو پلاران د دې وړو جدا دي د بخپلو ګرونه دي خويند دي خو خیافي دي نو دلته کې چې نن قران کریم د کوم کلاله خبره بیانې کنه نو دا د کلاله اخیافي خبره بیانې یعنی هغه کلاله چې داغه د مور شریک کوم اولاد وین داغي بس میراث وي او ان شاء الله د عینی او د علاتی مسله به پشپغم سپاره کې چې سورې نساء په اخیره رزمانه ختمو کو خیری د سورې نساء اخیرنه درسي نو پای کې به خبر راشي چې کله دی او سړی کلاله دی او دا کلاله د پاره چې کوم نه سوق راغلی دي یا علاتی رور دی یا ولا خیافي رور دی نغیله بس ور کول شي دا غي بسوم رئیسي نو د علاتی او د عینی مسله دا ان شاء الله په دغه کې روانه ده ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها يستبدونك قل الله يفتيكم في الكلاله هل تبرازي كخيري سوره نساء شپږم سپاره لومبای پاو کې ختميږي نو د عینی او د علاتی مسله بل ترازی دا ځان سره نوٹ کړئ دلته راکومه مسله چې بیانېږي دا د هغه کلاله مسله بیانېږي چې د پارورور وی یا خور وی خدارور خوري سي اخیافي وي یعنی د مور نه یو د پلار نه ني دا غي مسله بیانېږي ښا نو وان کان رجل معنی د پاسه 11 ولي کوي دا یو لسم نمبر مسله بیانېږي وان کان کچریوی رجل یوصلی یورسو چې میراث اورل شي د نام کلالتن کلالوی او د کلاله معنی مې توکړي ښا چې کلاله چاته وي چې موږ د پښتو کې میراث معنا به وکړو خبره پويږي خو لیکن دام بیا نه صحیح کیږي بیا نه صحیح کیږي د کلالین مراد چې کوم دین سوق دی چې نو ول اصول وی نو ول فروع وی نی مور بلار وی او نی اولاد وی لا اصول له ولا فروع له یا لومبه معنا ما وکړه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې کړی دا امام بخاری نقل کړی دا په بخاری شریف کې امام بخاری رحمت الله علیه چې کله را نقل کین اسویو د کلالی معنا چې کین اسوی ملا ولد له ولا والد له هغه سړی چې نو ولا والد وی نو ولا اولاد وی ناغه ته ویل کیږي کلاله اوس په پوه شئ او امراه یاوی او خذا کلاله کلالم یا یو سړی کلاله دی یا یو خذا کلاله ده یا یو سړی دی کلاله یا یو خذا ده کلاله انو وله او د دغه کلاله د پاره ترجمه د خیال کوي
چې زمایرو باندې بیا پوهېږئ. وله او د دغې کلاله دپاره اخن رور وي او اختن یا مور وي. دی اخن او اختن ته لاندې کېده. وله اخن او اختن لامن، د ده دپاره رور یا خور دي خو د مور د غاړې نه. دا ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ چې دا قاری والقرآن د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دور کې دا ډېر لوی قاری تیر شوی، ډېر لوی قاری والقرآن به ورته وي. او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې دام د قرآن ډېر لوی ماهر او نبی علیه السلام یې که تاسو قرآن زده کول غواړئ د عبد الله ابن مسعود نه زده کوئ رضی الله تعالی عنہ. نو په قرات د ابی بن کعب او په قرات د عبد الله ابن مسعود کې دالته کې وسر باقاعده دا راغلي دي. دا فإن كانوا أكثر دا دغه وله أخ أو أخت لأم الدا وسر باقاعده په آیت کې امن لفظ راغلی دی دای په قرات کې. خودل دغه وته موږ تقدیرا نو باسو دا وته ذکر او باسو چې دا رور خور د کلاله چې دی دا د مور د غاړې نه دی، د پلار د غاړې نه دی. ښا زین واغسته کنه. نو ترجمه وداسي کوي وإن كان كچریوی یو سړی رجلن وإن كان رجل كچریوی یو سړی یورثو چې میراث وړل شي ددنه کلالتن کلالوی او امراتن یاوی او خزا کلاله وله د دبار اخن رور وی او اختن یا خور وی لامن د جانب د مور ددنه. نو فلکل واحد د هر یو د دې دواړو د پاره کرور دی او کو خور ده منهما د دې دواړو نه السدسو بیا شپږمه د کلاله رور په مال کې با د اخیافی رور چې کم دین سویمایو شپږمه بې په خبره باندې ورسېدی. د کلاله په مال کې با د اخیافی رور او خور چې کم دین سورې سره سي شپږمه یې صبر سي. ښا سوره برسي شپږمه. او که شرعینی او علاتی وی دا حکم را روان دی نه بل ته بیا وایو دې کې ځان باندې سره سر من اسمان جوړو اسیم زایګران دی چې وسر نور خبر اراده نه کی اضافین بیا بګرانیږي. خودور تاسو دا صورت یاد گئی چې یو لسم نمبر صورت د مسلې دارې کچری یو سړی یا یو خزم مړ شو او هغه کلالو هغه سو کلالو نو دغه کلاله د پاره او د رور خور چې پادې شو هغه سو اخیافیو. یو سړی مړ شو خزره یا سړی دی او کلالو او رونه خويندې دی پادې شو خو د مور د طرف نه و د پلار طرف نو نو دغه مور شریک اولاد لبا شپږم حصہ د په مال کې ورکول شي. ورپسې راځي وي دولسم نمبر مسله فإن كانوا باندې د پاسولي کوي 12 دولسم مسله فإن كانوا کچریوی دغه خیاپی رونه خويندې اکثره زیات من ذالک عددینا فإن كانوا اکثر من ذالک یو نو دونو لکه یو رور یا یو خورنو غنو فهم شرکاء دی بیا شریکانان وی په ثلث په ثلث کې بیا به د کل مال درې مې سره والین دی له به ورکی نو دی به ځان لخپلو کې تقسیم کی. ګوره که یو رورو یا یو خوروا خوشپګه مولا ورکا او کنه کدی غنو ان بیا بسوږي هغه درې مې حساب ول ورکی نه بدی بخپل आपस کې تقسیم شي. اوس په پوه شوي دا دولس مسلې وی چې الله تعالی مونږه تاسو بیان کړی او د میراث ضابطې دي. ښا دا ټول سراجی شریف دا چې لیکلي شوی دي په دې باندې لیکلي شوی دي. دا سراجی چې دا کنه علم المیراث کې غټ کتاب دی په شپږمه درجه کې زمونږ استادان پڑھاوي. دغه کتاب دا چې لیکل شوی دی دا په دې آیاتونو لاندې لیکل شوی دی. قرآن خو بحر دی، قرآن بحر دی اور څه پکې راجمعي بیا پکې ځان لګوره. د دې یو رکو لاندې سوره لوی مسله راغلی ها سوره باسی وکړو دولس یې راته جوړې کړې بس اوس د دې دولس سره څوک بار نی بس هغه پکې بیا دن نه جوړو. خبره باندې پوه شوي الله دې موږ په قرآن باندې پوه کړي. ښه الله دې موږ ته مهارت او پوه د قرآن نه کړي. او دا خدای سورتونه دي دا لومبني چې بیګام یو حدیث وکړی دو رسول پاک فرمایي چا چې قرآن مجید دا لومبني شپږ سورتونه زده کړل د خبر ویل کېږي. خبر په عربی کې لوی عالم ته وایي، لوی عالم. نو ما سوچ کوم سوره فاتحه، بقره، آل عمران، سوره نساء او مائده او انعام
دا شپږ سورتونه چې چا زده کړل وی دی حبر دی دا د قرآن ماهر دی نو الله دې موږ په دې باندې پوه کړي ښه دې وجې زمونږ دا استادان دورې چې کوي په رمضان کې نو په دې لومبنو در دې سورې انعام پورې خو باسو کی او بیا خورورو سبق روان کې منډه ورکوي او ته رزي لګي نو دا هغه کمال دی چې الله تعالی پې څوک پوه کړي الله دې موږ ټول په قرآن شریف باندې پوه کړي ما رونو خویندو طالبانو څه به موږ یو څه به ایچتې څه به شوریایي څه به موږ یو څه به زموږ قرآن شریف ویلي خو بس الله ورته کینولی یو اوس دې الله موږ په اسۍ نه ښه الله دې موږ در مرګه پورې قرآن شریف سره کلک وساتي او الله دې پې موږ پوه کړي الله دې موږ ته د قرآن هغه رموز برکات هغه را نصیب کړي نبی علیه السلام هغه دعا چې کوم عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته کړې وه الله دې په موږ باندې ولګوي د عبدالله ابن عباس صاحب چې دین دی په دغه کې خښ دی روزه مبارکه د دوی په نوم باندې غټه جامع طایف کې ده طایف کې خو روزې نه دیوال ته او د قبر ښکاري نه صرف هلته کې معلم وایي چې دی قبر مبارک دی نو موږ چې لړو نو مالته دعا وکړه ما خدای دې کې زه نوره دعا نه غواړم خدای یو دعا غواړم چې دی ته نبی علیه السلام کومه دعا کړې وه چې اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل نبی علیہ السلام په یو موقع دعا وکړه وی خدای زما د اتره زوی چې دی عبدالله ابن عباس وی د تر دین پوه ورکي او د قرآن مجید په هغه پیوندونو باندې پوه کړي بس د هغې برکت دا و چې د به داسې آیت ته وکتې نه د به په دې مسلې پر راوباسلي دا خبره ذکر کوي دا ذکر کوي دا ذکر کوي نو مې خدایه دا خو موږ هغه سړي خواله راغلي یو چې ستا حبیب ورته دعا د قرآن د زده کړې دپاره کړې وه نو مې دلته کې بله هېڅ نه غواړو خدای موږ د قرآن په پیوندونو باندې پوه کړي نو الله دې موږ تاسو ټول په قرآن باندې پوه کړي ښه دعا ډېره به کوو الله نه به غواړو او دا صرف په خپله مطالعه اعتماد ده د الله نه به غواړو علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي وی ما به یو آیت پسې کله کله سل تفسیرونه وکتېدل علامه ابن تیمیه وایي کله کله به مې یو آیت پسې سل تفسیرونه وکتېدل سل تفسیرونه یې سړی ګوري نو بیخي وځي ای بیا به مې دعا وکړه چې یا معلم ابراهیم علمني ای د ابراهیم علیه السلام ته ورکوونکي علم خاونده ما پوه کې په دې باندې نو د الله نه چې غواړې بس الله به دل داسې علم درکړي چې سوچ کې به دي ني په مطالعو باندې به سوره علم را جمع کې او څه به مونږ یو څه به زمونږ ذهن یې څه به زمونږ مطالعه مونږ چې یو تفسیر وګورو بل ګورو نو یو رانهیر شوي دا خو الله پاک بنده باندې چې کولاو کې نه لکېږي نو الله دې په مونږ تاسو قرآن شریف کولاو کې مونږ دې په خدای پوه کړي ښه نو یې فرمایل دا 12 مسلې راته بیان کړي اوس وایو من بعد وصیت ګوره قرآن بار بار دغه یو خبره کوي چې ګورې سې نه چې بابا لا پروت دی او تاسو چې کوم دی نو میراث تقسیمولو ته ولګئ بیبي لا چې کوم دی نو ایله درې مرض دا ته میراث نه اول د بیبي او د بابا لومبې څه قرضونه وصیت پوره کا دا دریم ځل چې قرآن وایي وصیت او دین وصیت او دین وصیت او دین پوهېږئ که نه هسې نه چې ستا په ذهن کې دا راشي چې بابا لاړو بس اوس راشه تقسیم کوه بیبي لاړه راشه اوس تقسیم کوه نه 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 اول به چې کوم دی نو څه کې من بعد وصیت ټیک د دغه مال ستا دپاره دی خو پس ته دوه خبرونه اول خو د بابا کفن دفن د دې مال نه وکړه بیا وله قرضونه خلاص کا او بیا وله وصیت پوره که د 3 حصې د مال نه چې دا 3 کاره دې وکړل اوس وایې راځه بس اوس څه پاتې شو دا حق د وارثانو دی ښه ګوره قرآن چې څنګه دریم ځل باندې دا بیان وکړو دریم ځل په دې یو رکو کې خو چې څنګه د عیسو بیان کوي نواز ورکوي لکه ګورې آینه چې کله صرف پیسې ترې بړه راخلي نه وصیت ته ګوره وصیت ته ګوره وصیت ته ګوره او قرض ته ګوره خبره پوه شوي نو قرض د خلاصول دا ډېر لازمي دي ښه او زمونږ خلک الله دې معافي وکړي سړي سره به لکونو روپۍ پاتې به شي تېنه حج به پې فرض شوي بس خانه دی به دلدل کې تقسیم به کېدا د پلانګي شو دا ډنګلي شو بس یو سو بل سو هم د شریعت مطابق نی حج په پاتې شي حج په پاتې شړو وینا چې دا موږ له پکار دي سبق او ویږي د بل خلکو په ذمہ باندې د الله حکم حج پاتې دی ښه وګورئ د چا مور پلار په داسې حالت کې د دنیا نه تلو چې مالدار او حج ذمہواري په پاتې نه حج ولو کوي خبره پوه شوي که نه او سکال حج نه خبر یې د پیر پر از باندې داخلي دي ښه تیر کال خو تاسو ته جما د حج بیان بکاو نو کله به مې هغه دسمبر به جنوري وه یخني وه سخته یخني وه جما به تاسو حج له داخلي وکوي اوس سږ بیګا چې کوم زمونږ د پاکستان مذهبي امور وزیر دی سردار یوسف صاحب هغه چې بیګا کوم 33 نکاتی بیان شایع کړی دی ما ته راغلی دی نو په هغې کې هغې لومبی نکته دا لیکلې لومبی پوینټ د هغې د میټینګ دا دی
چې داخلي به د پیر پر ورځ باندې شروع کیږي. نن د زیارت ورځ ده کنه، دا جمعه خالی اتوار په 4 تاریخ باندې په 4 اگست باندې به داخلي شروع کیږي او دې بیرته زما په خیال څه کم 15 لکو خلکو رجسټریشن کړی دی او د پاکستان ټوله کوټه چې ده نو زما په خیال یو 1,79,210 کسان به ځي د حج له، یعنی معنا بس 190 کما، یعنی 1,90,000 کسان به دا به حج لذي 80,000 1,80,000 صد نو دی. نو چې 1,80,000 کسان حج لذي نو په دې کې زما په خیال 60,000 کسان اندازتن دا به پرایویټ زی او دا نور به ټول سرکاري زی. نو دې کې موږ ته یو مسله مل شو. پرون ما سره یو ملګری ناستو پریشانو، ما ته چیرې چې زما پیسې خلا په پرایویټ لمه تیر کال ورکړي دي بند دي بس کیږي. ما ولی نو ویغه وی چې موږ به بس حج للیګو کنه سکے ما سره غمدار چې دا به یو کنه به نو بالکل دا مسله په ګل شو چې کوم پرایویټ ایجنټان دي نغې ته 60,000 کوټه ملاو ده. نو که تاسو کې چا پیسې پرایویټ ایجنټان لور کړی بس خبره وسره کوي بای وای موږ په پیسو کې حج للیږي، باقی د ریټ خو د وخت وسر خپل خبره ده خو بس موږ بلیږي خبره وسره خلاص کوي او زمونږ داخله اوس نو کوته وایا ځکه د پیر پر ځمانه به داخله شروع کیږي. پوهیږي 2,10,019 کسان چې کوم دي 2,10,019 کسان دا دغه دي پرایویټ دي. خبره باندې پوه شوي دا دغه نه 1,19,210 زه غلط شم 1,19,210 دا به چې کوم دین پرایویټ زی دا حاجیان او 60,000 حاجیان چې کوم دین دا به دا به سرکاري زی 1,19,000 دا به سرکاري کوټه کې زی او 60,000 چې کوم دین دا به پرایویټ زی. خدای وسره لیکل دی چې دغه شروع شو خو هغه سړی به مونږ سره زی چې لومبه کم راغی. پوهیږي پهله آئیے پهله پایې چې لومبه چا داخله وکړن بس ای بزی ان مهرباني دا وکړي چې د پیر درځ نه داخلي وکړي داخلي وکړي چې چا دا رجسټریشن کړی دی او د حج ارمان دی او زیبا حج په لازم دی پیر پر ځمان داخلي شروع کیږي کار وته وایي الله دې تاسو ټول بوزي، الله دې سرمنګ بیا بوزي. انو الله تعالی او فرمایل چې ګوره د وصیت او د قرض به ډیر خیال ساتي من بعد وصیت فاستنافس کېدو د وصیتنا یوصا چې وصیت کولی شي بها په دې سره او د دنیا پس دا کولو د قرضنا غیر مضار سمانا ده نه به ضرر ورکون کې له احدین یو کستا او اسینا ستا په دې رونو خويندو کې او ساده غونته کې دی هغه نقصان ورنه کې ګوري میراث تقسیمې اسنه ته وای دا یو ور لالا سي پس نه پويږي لالا خو نه پويږي نه الله خو پويږي کنه غیر مضار ستاد وصیت په تقسیم کې بغورته چاله نقصان نه ورګي نه وای ضرر ورکون کې یو کستا پويږي یا یو خور دی دا ته وای پلان کې سیم دور نه پويږي سړیا بس 1,00,000 روپۍ بولور کو ابو دی باندې خوشاله شي نه به خوشاله شي خو الله به خپشي پويږي کنه چا نه پويږي نه الله نه پويږي د دې د وجنه ډیر به د دې خبره خیال ساتو چې ګوره زمونږ الله زمونږ نه خپه نشي چې زمونږ رب زمونږ نه خپه نشي ناراضه نشي و میراث په ډیر ښکلی تقسیموخه. ګوره ما تاسو ته بله زموي چې کله کاکا مړ شو کله بیبي مړه شوه نو د ګانډلو د ستن چې دی مالکانو کنه د ګانډلو د ستن په دې کې وسرم ټول وارثان شریکانان دي ټول وارثان په دې کې شریکانان دي. خبره باندې پوه شوي دې کې وسرم د شراکت شته دی خو ګورې دغه بني انو دا چې صحیح طریقې سره تقسیمې الله وی غیر مضار وسوي وصیه من الله یوصیکم وصیه دا وصیه مفعول مطلق دی اغه ځای ته لړ شي سر دا یوصیکم الله وصیه و امر کوي تاسو الله تعالی په امر سره الله ته امر کوي چې ګوره او د دې میراث د تقسیم ډیر خیال وساته والله علیم الله تعالی په دې حقی حلیم او صابر ذات دی الله په ارسمانه پويږي چې ستا په لکه سړي صحیح ایسور کولی او کنه ځان خلاصولي بعضی وخت کې وسړی ځان خلاصي ځان ته معاملې سپا کینا ته دغه نیت مکوا معاملې بستا الډی سپاشي ته په نیت د دې خبرو کا جزو وصیت حکم د الله پورا کوما او پورا طریقې سره چکم دی نو دا مال ورکوم دیلا حلیم نو الله په دې باندې پويږي نه چې ته یو کس سره زیاتې کې دا خود الله صبر دې سوي دتنه
د الله صبر دې سوي دتنه ورپسې بشارت ته اوس الله وی چې چا صحیح طریقې سره میراث تقسیم کو په صحیح طریقه باندې د الله حکم پورا کو مال پورا وارثانو لور کو دل الله سور گئی او الله اوس ته بشارت بیانې تلک حدود الله تلک دا حدود الله پولد الله تعالی دی ومن يطع الله اصوک چې تابعداریو کی د الله تعالی ورسوله د رسول د الله تعالی يدخله داخل بکی دل را جنات انداس جنتونو دا تجری چې بهیږي با من تحت الانهار لاندې د بنگلو د غین نیرونه خالدین همیشه به فیا پدې کې ور الله وی چا چې د دې پولو خیال وساته د الله حکمونه دي د الله پولی دي او د دې خیال وساتو الله وی زبې داسې جنتونو ته داخل کما چې دا جنتونو په ویخ کې بناله بهیږي خپل ولی به بهیږي او به پکې غبین به پکې شراب به پکې پای به پکې نه به خوشاله خالدین فیها همیشه له بدای کی پروتی د دنیا دا خود بندنه پاتې کیږي د دنیا دا کډی کوډي او کډیرین بندنه پاتې شي او بس یو ځلی التلال نامې شری ذالک الفوز العظیم الله وی دغلو یا کامیابی ده په میراث کې کتل چې د کم دنه مثال یو ورور د کمزورې ده یو خور د کمزورې ده او دا غینه د مال پټ کو یا دې وو نو ګوره دا کامیابی نه ده دا ناکامی ده الله به د بچونو وباسي په بل لار به د نو وباسي پوهیږي کنه بل لار باندې به د نو وباسي کامیابی په دې کې را چې ته صحیح طریقې سره میراث تقسیم کی الله پاک بدل ډیر لوی صدر کی ورپسې تخویب بیانې ښه تخویب بیانې اوس چې څوک صحیح طریقې سره میراث نه تقسیمي د الله پولی ماتي د الله د بندګانو حقوق خوري د دې بس حالي د غي د پاروس بیان دی ومن يعص الله څوک چې نافرمانیو کی د الله تعالی ومن يعص الله ومن يكفر بالله څوک چې کفر کی په الله تعالی باندې دا د یکفر معنا مې ولې وکړه د عصیان معنا مې په کفر سره ولې وکړه اوس د دوام کنه معتزله ول بخله بند او معتزله په موږ اعتراض وکي ومن يعص الله څوک چې نافرمانیو کی کفر کی د الله تعالی او رسوله د رسول د الله ويتعدى او د کراس کی حدوده پولی د الله تعالی يدخله داخل بکی دلرا نارن اوردا خالدن همیشه بی فیها پدې کې خالدن فیها دې سر بیا سکو د معتزله عقیده دا د خوارجو د معتزله چې ګل یو سړی ګناه کبیره وکړو نو د ایمان نه بهر شو د ایمان د دایره نه وته بیا وروسته هغه په دې کې اختلاف کوي چې کوپر کې داخل لی او کنه دی معتزله وی داخل نه دی خوارج وی داخل نه خود ایمان د دایره نه وته دو نو جو سړی د ایمان د دایره نه وته دی به خود چې کوم دینو همیشه په جهنم کې نو ګورای وی چې سړی په صحیح طریقې سره میراث تقسیم نه کندا خو ګناه کبیره ده او الله تعالی وی چې دی به همیشه جهنم کې نو د ګناه کبیره د وجه نه همیشه بوت او کنه د دې وجه د عاصی معنا ما په سره وکړه په کوپر سره وکړه ځکه مونږ ایله جواب داسې ورکو چې دلته کې صرف معصیت نه مراد ورسره دوه خبرې الله وکړي ومن يعص الله ويتعدى حدوده چا چې د الله او د پیغمبر نافرمانی وکړه او پوله کراس کړي یو سړی چې کله پوله بارډر کراس کوي نو د ارسناړې دلی نو جو سړی د الله بارډر کراس کوي نو د ایمان نه وته دا معنا ده د يتعدى حدود او خپل دا خبره معلومیږي چې د پولی ماتول او د بارډر ماتو د پوری وتی دو نو د خپل سره د انګلی د ایمان پر خوده دی نو چې ایمان وسر نشته ځکه به همیشه جهنم کی پتش ګناه باندې همیشه والي د جهنم نشته دی او دویم جواب تاسو ته وزو کوم ان شاء الله را روان دي د قتل په مسله کې یا دویم جواب دادی یو سړی چې کم دینو پر دې حق وو او دا پر دې حق حلال وګڼو د چانه حق وو او هغه حلال وګڼو نو شرکایت وای چا چې حلال ته حرام ته حلال وي من استحل حلالا من استحل حراما چا چې حرام حلال وګرځول فقط کفر د کوپر وکړو نو حرام سیستا حلال ویل دا کوپر دې ځان لا نو دی وجنه بده همیشه په جهنم کې اوس په پوه شویو معتزله او تاسو خلم کولاوي ولهو د پارا عذاب دی مهین سپکون کې او رسوا کون کې در دې ځای پوری الله جل جلاله مسالې او ثابتې د میراث بیان کړي اوس د دې ځای نه چې کوم دی دا دوا آیاتونه چې دي دا 15 او 16 د دې عنوان څه دی د دې مقصد څه دی د دې مقصد دا دی چې
څنګه په معاشره کې یو امن دې سره راځي چې میراث په صحیح طریقه باندې تقسیم شي، په مالونو کې به بګاړ نه راځي، بالکل صفا سوتره معامله وي. ورپسې اوس د دو آیاتونو کې وایي د معاشري امر انتظامی یو دام دی، د معاشري د پرامن کېدو دپاره یو امر انتظامی دام دی چې یو ښځه د ګناه نه کوي، یو سړی د ګناه نه کوي. چې کله یو ښځه او سړی زنا وکړي نو چې څنګه هلته د میراث په مال کې چا بېګاړ وکړو، په مال کې نقصان ناغی، نو دلته کې د دې د وجې نه په دین کې او په عزت کې نقصان نازي. ربط باندې پوه شوئ چې کله په میراث کې د یو حق بنده حق چې کوم دی نو غیر ته ورکولی شي نو په هغې کې مال کې نقصان کېږي. دغه شان دی چې کله یو زنانه زنا کوي نو د خپل خاون حق غیر ته ورکوي، یو سړی زنا کوي د خپل حلال منکوخي حق غیر ته ورکوي، نو دې سره به په عزت کې بېګاړه او نقصان راځي. نو دې دو آیاتونو کې الله تعالی اوس سزا بیانوي د هغه چا دپاره چې هغه نارینه دي یا زنانه دي او ګناه کوي، زنا کوي، د دوی به څه سزا وي. خبره باندې پوه شوئ؟ دې کې د زنا مسله ده. واللاتی او هغه زنانا یاتین الفاحشه چې دا راتلو کې زنا ته بې حیاته، زنا او بې دلته کې الفاحشه په معنا د مکمل زنا ده، عمل تینا مراد دی. ګینسی حدیث کې دام راځي یو سړی پردی ښځې ته ګوري دام زنا ده د سترګو. یو ځای کې حدیث کې داسې راغلی دي چې کومه ښځه د کور ووتې ده او په خپو کې پانځې بچولی دي یا په لاسو کې بنګړي اچولی دي او په لاره باندې ځي او هغې له شړنګ ورکوي او پردو نارینه غوږونو ته د اواز لړو، دا زنانه دومره ګناهګاره ده لکه دې چې زنا وکړه. یو زنانه حدیث کې دام راغلی دي یو زنانه د کور ووتې ده او په ځان باندې داسې سپری او عطر لګولی دي چې د هغې خوشبویي نورو خلکو ته رسیږي او د سړو په بازار کې یا د سړو په میز کې تېره شوه او هغه سړو ته د هغې هغه اثر او بوی ورسېدو لکه دې چې زنا وکړه. خبره باندې پوه شوئ؟ نو ګوره دې کې به ډېر زیات احتیاط کوو. خبره باندې ورسېدی نو ګوره دا ټول په دې بد عملی کې راځي. یا دا زنانه چې د سار د کور وځي او په دې لینک روډ کې او دکانونو کې ګرځي او د پردو نارینهو سره دقه شانتې کولاو مخ بورکۍ اوچته کړي او خبرې اترې کوي، دا هم په ګناه کې راځي، د زنا په زمره کې راځي. سړی هم ګناهګار کي او خپله خو ده ګناهګاره، دا پکې ټول لالل. خو لیکن دلته کې تینا مراد مستقلا زنا ځکه ده چې ورپسې د څلورو ګواهانو مسله بیانوي او څلور ګواهان د دې تقرر چې کېږي دا به په عین زنا باندې کېږي. خبره باندې ورسېدی. نو دلته کې الله تعالی د عین زنا بیان کوي. نو زما خویندو میندو کور کې نه ښه او لارې ته چې ځئ که نه نو بنګړي مه اچوئ، ځان سره په پرس کې وړئ، تاسو خاص ځان سره یو تروړه روانه کړئ. اوس خو زنانه چې غم لذي نو ځان سره یو تروړی په شا راړولي، دا مې پرس دی، نو په هغې کې موبایل او په هغې کې یو څه بل څه او سمدړو زور یې ده که نه. ما سره جیب کې چابیانې د جومات او د مدرسې د کور په دې هم زه ستومانه یم، کله یو ځای ږدم کله بل ځای ږدم، بوجي رامانې او دوی غریبانان بس خو چې غم لذي نو یو تروړی په شا راړولي او په هغې کې دا پکې پرس دی او دا پکې منګز ده او دا پکې پلانکې دی دا پکې ډینګلې ځان سره به ګرځئ او بس دا مې یو فخر د لاس کې پرس نیولی خلکو ته نیغ نیغ ګوري. نو تاسو سره خو پرسي که نه تروړه ګرځوي نو په هغې کې ځان سره بنګړي وړئ نو خیر دی د خادی په کور کې واچوئ. خبره باندې پوه شئ؟ پانځیب ځان سره وړه هلته د خادی په کور کې واچوه. د پانځیب او د بنګړو نه خو شریعت منع نه کوي، خو شریعت وایي د دې اواز به پردو سړو ته نه اورې. نو ته چې په لاره باندې روانه یې شلنګ پیله ورکې نو څومره ناروا دي، او لی چې ترې بنګړي اچولي شلنګ ورکې څومره ناروا دي. د الله پیغمبر وایي دا ښځه داسې ده لکه زناکاره، د قیامت په ورځ باندې به په دغه ګناه کې بیا کړېږئ. نو یو به دا مهرباني وکړي که نه چې پردی خادی مادی له ځئ نو دا کالي ځان سره هلته وړئ هلته یې چوي ښه. او اکثر دا ښځې نه دي خادي در باندې اور کي، ولې دی خو دا دغه ونته کمکل هم دي او غافل هم دي. او خادي به یې ناڅاپه به وایي د پلانکای نه ګوتمه روکه شوه، بیا به ټول ملک جارو کوي او ګورې به وایي د پلانکای نه دور روک شوی دی، بیا به وړو مه راځئ ورکې دقه ځای وګورئ دغه ځای وګورئ ټوله خادي دله ګډه وډه کي. بس دی غریبانان خو ځان نه خبر نی نو داسې ښکلی چاک چوبن وخت تېروئ، داسې نه چې بس هسې غافله غونته کې او بس شو شا او دا نه، صحیح وخت تېرول. پوهېږئ که نه. او دویم نمبر زنانو ته دا مینت کوم چې په ځان باندې عطر مه لګوئ ښه. د زنانو دپاره ګوره سپری او عطر نشته دی، کور کې لګئ دننه
د خاوند لپاره دغه لا د شریعت په حدودو کې جایز دي. اوس کور کې کم ځای لګي سخا باندې په بد حال باندې کور کې بدرنګي او چې باروز انسان داسې سنبال کی خاوند دې نه پیژني د زما خزره غریبو مو چې دا څوک دي او چې حالانکه حدیثو کې خدا حکم راغلی چې تاسو په خپل خوندانو د ځان خسته گئی مسله دار چې خزه په کور کې انداري ځان خسته د خوند لپاره ساتي خبره باندې پوه شوي او چې د کور باروزی ان ځان به خسته کی او ځان سره عمل وکي او په کور کې به بدرنګ او په بد رز باندې په بد حال باندې نو ګور یاد لري الله په دې خبرو باندې خپه کیږي حدیث کې راځي کومه خزه چې د کور وته ده او د خاوند اجازت نه بغیر وته ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کومه خزه چې د کور نه وته ده او د خاوند اجازت نه بغیر وته ده درسو پوري چې دا کور د دوباره نه دراغلي د الله لعنتونه په دې باندې وریږي د الله لعنتونه نو دا سار چې لینګ روډ رواني نه ټولو خاوندان نه اجازه تغستې نه دې ټولو ته اجازه ملاو شوې ده نه اچا ده نه بس خو کوسه گشتي دي رواني دي نو مهرباني وکي ښا بغیر د خاوند اجازه ته موزي نو ځکه لکه درس کې مو هم طالباتو ته هم طالباتو یو خزه او د خاوند اجازه نه بغیر وته ده کنه اندا خو سم د پیتنو وخت او لار کې گاڑی والا رشکی والا یا بس بیمار شوا را پریوتی د مړ شو نو دا په کوم حال کې الله تعالی ځکه د الله پیغمبر خو یې په دې لعنت وریږي نو چې د لعنت په حالت کې دی له مرګ راغنده به خدای مخې ته څنګه ودرېږي خبره پوه شوي نو زما خویندو میندو ډیر د حیا او د عزت وخت په تېروخه الله په حیا باندې ډیر خوشحاليږي ډیر خوشحاليږي حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام بچی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي وفاطمه سیدة نساء اهل الجنه دا فاطمه چې د جنت د خزو سردار ده فاطمه د جنت د خزو سردار ده فاطمه د جنت د خزو سردار ده دا ولي وته دا دور لوی لقب ملو شو وې دي کې حیا ډیره زیاته وا ډیره حیا نه کا وکنه اسې د حیا غر یو ځل رسول پاک قرر صلی الله علیه وسلم یا نبی علیہ السلام دی قرراغه نو نبی علیہ السلام دا سیناسو قبله طرف دی مخو او د دین ورخاته د مخو پلار سره خبرې گئی او نبی علیہ السلام په مډیر ناس کو فاطمه سره سم مینه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سی وکړه دیدل نو دا نن سبا چې څنګه د سفر د میاش خاتلې دندا سي نوې میاش خاتلې و وی فاطمه بچي میاش خو خاتلې ده انداو د بشان ګوري او جی خاتلې ده بیا و د وی فاطمه بچي میاش خو خاتلې ده او جی خاتلې ده نبی علیہ السلام ته فاطمه ته د ګوري نه دی لومبای شپې د میاش ته هلال وی او دا هلال دغه نه د आवाज نه دی کنه هل هلو په معنا د आवाज وچتول سره دې ته هلال وم زګ وی سو خلکو یا غدا یو بل ته وی کنه وی وی بچی ته اولې نه ګوري نه دا ته فرمای د دوالو جانو سردار صلی الله علیه وسلم زدی میاشته ته نه ګورم اولی وی دا چې ګل لومبای میاش باندې لومبای شپه باندې دوی مش په باندې روخیږي ټول خلک وته ګوري نو مال حیا راځي چې زما او د پردي نارینه نظر چې ته پدې کې یو ځای نشي دومره د حیا نه ډکه نغې د بر جنت مقام نه ملاويږي ها بچو د وصیت کوي بچو زه چې وفات شمه انو تاسو وګورئ یو کار کوي ښا یو به زما کټ په خپل باندې بچو شتوي خګوري بل چا د بمې نه پرې دی چې زما کټ بل سو ګوننی وي او دویم نمبر د کجور لخت برامات کې انزما په کټ باندې بيدا سره واړوي انو په صادر به خور کوي دا زمیدار چې پاکل جوړی د تماکو د پاره نو دا لخت دا سره برغي کې پزماکه کې یو خپل خوخه کې پلاستیک په خور کې کنه نو دی پاکل کې دن نه پدن لګي چې بوټي وړو کې دی غټ دی ک نری دی ک څنګه دی پته نه لګي ها اوس دی وخت کې مونږ په دې زنانو په دې کټ باندې او ډولای غونډه کې مونږ ته ډولای وایو او په پاسه په صادر واچو چا د پته نه لګي چې څنګه زنانه د دنګ را کمندرای دا ک غټه دا ک نری دا پته نه لګي ګوره زنانه الله دومره عزت ورکړي دی خدای مرګ نه بعد وسره عزت دی نو دا لومبه ایجاد د فاطمه رضی الله عنها وی زما په کټ باندې به پاسه چې کوم دین د کجور لخت رامات کوي او صادر به پیواشوي او دریم به زما جنازه د شپې کوي ښا بچي وته وی مور داولې ها وی یو خدای چې تاسو زما کا ټولین تاسو وسلی دلیم چې زغه ټیم ک نارایم سپکایم ک درنیم ان چې پردی می سو کوړی نه بوي چې وی دا خود رانه دا جوړه غټه وا وی دا خو سپکره دا جوړه نارای وا نو ز مرګ نه بعد به زما غلیدل قتل د خلکو په ذهن کې راشي او دویم چې په ما باندې لختي لګوي نو دې لپاره چې اسنه ما من عام صادر خوري نو څوک به وای چې وای دا خو زنانه وا دا خدا سي وا داسي نه چې بالکل ورو پہچان او د شپې چې جنازې نو تور تم به چاته په پته ونه لګي
دومره د حیا نه ډکه وه ځکه ورته د جنت لقب په دنیا کې میلاو شو او نن چې ښځې وایي الله دې معافي وکړي چې اواز پورته کوي نو بړه به وباسي پوهېږئ که نه اواز یې د څه سره سم نه دی ګرځېدلم نو زما خویندو میندو دا قرآن ته چې مونږ کینو نو ګورې هسې نه کینو توبه وباسئ توبه وباسئ نو داسې اوس هغه خویندې چې هغه یې زړه کې اوس دا خبر راغله چې مونږ نن نه توبه کړه مونږ به ګرځو نه فضول به د کوره نوځو بنګړي به لارو کوڅو کې نه کړنګو عطر به په ځان نه لګو الله دې دی دا توبه قبوله کړي تاسو توبه وباسله الله پې ګواه دی تاسو خپله توبه باندې کلک الله به دله انشاءالله ښکلی ژوند درکوي ښه نو فرمایي دلته کې اوس الله تعالی د هغه ښځې بیان کوي چې بد عمله ده د دې به څه حال وي واللاتی هغه زنانه یاتین زما ډېر غواړي دا چې زه پکې داسې لږونته کې ترغیبي خبره ډېره وکړم ځکه زموږ د دې درس خو اسلام مقصد دی نو چې آیاتونو سره متعلق کم ځای خبره راځي نو مې ډېر غواړي چې وکړم خو بعضې وخت د ټیم د وجې بعضې وخت د دغه د وجې خو دا بعضې خبرې خو ځکه نشو پرېښودی چې دا خو زموږ د معاشرې هغه بلکل ریډ کې هټې دي زنانه چې سمې د کور ټول تربیت به خوندناک وي نو زما خویندو میندو په مینت د تمام ژوند به بدلو بس دی د دې مرګ هېڅ پته نه لګي بس دا خپل ژوند الله طرف ته متوجه کوي د مرګ هېڅ پته نه لګي چاله څه ټایم راځي کم ځای کې وله راځي څه ټایم وله راځي دا مرګ ولې زمونږ ستاسو د تاویږ داسې چاپېره پوهېږئ زمونږ په سر باندې ولاړ دی نو بس دی دا خپل ژوند بدل کوي الله سر روغ وکوي او دا خپل سرونه پټ کوي نری جامې لرې کوي داسې ساخي مه کوئ چې هغې کې ستاسو د بدن ایسه ښکاره شي داسې پنسې به نه کوو چې هغې کې زموږ پانډی ښکاره شي روک کوي پیشنونه روک کوي پیشنونه خو الله موږ له جنت کې راکوي که نه مړه هغه لوپټې او هغه ناز و نخرې خو الله موږ له هلته تیاري کړي دي هلته دي دلته څه دي د دې دنیا به څه پیشني یو جنۍ به پیشن کړی د چا باندې به ځایږي نن ورپسې به خبرې کوي په چا به د دین د وجې نه ځایږي نو ورپسې به بد وایي دا پیشن شو څوک به داسې باندې دی دنیایي طور وایي چې پلان کې لور نه سمه داسې ده او چا باندې څوک به دیندار یې ځای نه وایي دا څه ظالمه ګوره الله خفه کوي نو دا ستا پیشن شه که دا تا ځان له خلکو ما لعنتونه ځان ته متوجه کړو پیشنونه پرېږدئ بس ښکلې د حیا او د عزت نه ډکې درنې جامې د کور وځئ جرابې چوي بوټان چوي غټه برکا چوي چې زمونږ ستاسو هېڅوک موږ ونه ویني هېڅوک مو ونه ویني او بیا یو خبره کومه په دې حج عمره کې خو زمونږ دا پښتنې ښځې سمې کمکلی شي نو ما ته به دې ملګرو وي چېرې دا څه وجه ده زمونږ دا ښځې پکې سمې کله او مخ ګرځي نمایندهی غریبانان خو مونږ په پیزوان کې ساتلي کړي نو دوی چې دلته راشي دوی ته خو ازادي میلاو شي نو ما به د مدینه منوره کې هم کتېدلو داسې په لاره چې به روان او په طوافونو کې مکه کې خو د الله معافي وکړي نو د نورو ملکونو ښځې به داسې ني خو زمونږ دا نه دي دلته چې کومې په پړو کې ساتلی شي پټې ساتلي دوی ته خو هلته لږ ازادي میلاو شي دی اړو وایي نه چې دا پرده څه شی دی عمرو له روانې ګوره عمره سنت ده او مخ پټول فرض دي زه د ټولو خویندو میندو په خدمت کې درخواست کوم چې هلته به ګوره مخ پټ ساتو دا نه چې کنه بس د احرام په حالت کې مخ کاره کول دي خدای لپاره فقها نورې طریقې ذکر کړي دي کنه نورې طریقې هغه ټاپ والا ټوپای واچو مخې ته کپړه را ځونډه مخ سره به دې نه لګي او پرده به پرتی پوهېږئ خدا عمره خو زیات نه زیات 1 غنټه نیمه کې کېږي 2 غنټې کې کېږي دغه صفا مروه او طوافي د دې نه علاوه عام طوافونه چې دی کوي نو بس ښکلا او مخ او داسې ګرځي او وایي نه چې داسې دي ورې پرده لازمي ده د الله کور دی هلته چې پرده سړیونه کې کوم ځای به کوي نو عمرې له به ځئ خو ورې پردې به کوئ واللاتی هغه زنانه یاتین الفاحشته چې دی راتلو کې بې حیایته زنا ده من نسائکم د ښځو ستاسو نه فاستشهدوا تاسو مقرر کئ علیهن را طلب کئ ګواهان لره علیهن په دی باندې 4 څلور منکم د تاسو نه الله وی څلور ګواهان په طلب کا پوهېږئ کمې ښځې چې ګواهي د زنا وکړه ګوره زموږ شریعت هم د ډېر وسه پورې موږ تاسو بچ کوي الله دومره ښکلی دین ناکړی دی د ډېر وسه پورې تاسو وګورئ په غلا کې 2 ګواهان دي هر معامله چې کوم وي که نه فقه کې چې موږ وایو په کې 2 ګواهان بس چلیږي خو یو واحد د زنا والا کار دی چې په دې کې 4 ګواهان چلیږي بیګا مې تفسیر کته مفسر وایي دا د دې د وجې نه چې زموږ قرآن زمونږ دین منګه په عزت ساتل غواړي 4 ګواهان یې ځکه مقرر کړل چې قرآن او دین وایي چې زمونږ د خویندې میندې په عزت پاتې شي اوس چې په چا باندې زنا دا داغ ولګي در قیامته پورې د هغې د نسل نه لر کېږي
ازمون پښتنو کې خو د الله پاک په چا باندې د ګناه داغ نه راولي د اولاد باندې دغه بد اثر بیا پروتي په نوسو کړوسو باندې دغه اثرات پراتی نو شریعت وایي چې سلور گواهان چې سلور گواهان سو پورې راځي نو که سو ګناه کینوم دی بزان بچ کړي بس پوښي به چل تخته شریعت دوره پورې موږ ساتل غواړي خو چې بیا یو سړی او یو ښځه نمنې کیږي او سلور گواهان په مقرر شو هغه وی چې او موږ لیدلی په دې حالت هغه فقه متعلق باسته الله وی چې سلور گواهان پر رااله او گواہی په وکړه نو صلی الله وی فإن شهدوا کچری دی گواہی وکړه فامسکوهن او ساتي دی لرا بند کی دی لرا فل بیوت په کورونو کې بس خدای هغه وخت چې لا کله د زنا مستقل حکم نور راغلی ښا چې د زنا حکم نور راغلی الله وی دی په خپل کورونو کې ساتي او قیس به فرمایل چې دلته کې البیوت نه مراد چې کوم دین سره الف لام عهدی دی مراد نه خاص کورونه دي چې جیلونه دي الله وی په جیل کې واچوا بس جیل کې وپرته یا بمړشي یا بول الله بل قانون نولیږي حدا در دی فوری یتوفاهن الموت چې مړ کې دی لرا وفات کې دی لرا مرګ او یجعل الله یا وګرځي الله تعالی لهن د خزر پارا سبیلا س قانون بلو سبیل په معنا د قانون سره دی بس خو چې کومه خزي داسې حرکتو کو الله وی بندې کا درغي وخت پورې چې بوله مرګ راشي خبره به ختم شي پرده به بروزي او یا چې کوم دین الله بدیل س قانون نولیږي نو دا د سورې نساء آیتو نو ان شاء الله په سورۃ نور کې به دویم نمبر آیت کې راشي اتلسمه سپاره سورې نور آیت نمبر 2 کې براشي الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده الله فرمایي چې کوم خزي او کوم سړی زنا وکړه او غیر شادي شوده دي سل دوري ولا ورکا او چې کله یو سړی خزي او سړی زنا وکړه او شادي شوده دي نو رجمه کا په ګټو کانو باندې وله په ګټو په کانو باندې وله نو دا هغه د پاره بیا درجم نو چې دا آیت کله نازل شه نبی علیہ السلام تعالوا خذوا عني راشي حکم الله راولې زمانه حکم واخلی زمانه حکم واخلی ورید کنه او بیا د نبی علیہ السلام په دور کې تقریبا سلور معاملې داسې راغلي وي سلور معاملې چې د زنا والا کیسونه راغلي او نبی علیہ السلام باقاعده باغی کې رجم کړی دی ښا یو د ماغز اسلمی رضی الله تعالی عنہ ور صحابه په خپل راغي وی د الله پیغمبر مانه ګناو شمه ما پاک کا نبی علیہ السلام دې مخواړو بیا راغي بیا دې بل خو مخ بیا راغي بل خو دې سلور زله چې راغي وی څه چل شوی دن ټوله خبره وکړه ما د ګناه د زنا وشو ما پاک کا بیا د نبی علیہ السلام پوره انټرویو غستره مګه وته بوله اسې خواله تلې خوا کې به تیر شوی کمره کې وسر نو ور صحابه د الله نه یریدل یی من نبی علیہ السلام دې بار بوزي یو زیو مدینه منوره کې مقبره سره خوا کې او میدان او عیدګاه د بخاری کې دغه الفاظ راغلي دي ویدل تبوز یو په غټو باندې سنگسار کوي ماغز اسلامي خلکو بوده او په غټو وشته در دي چې وفات په غټو بکله مرګ راځي سوره سخت مرګ دی زه سوچ کوم کله به سر لګي کله به پوزه لګي کله به غوګ لګي کله به املا لګي او ولیدي په دې بکله مرګ راځي ها په دې وکاله مرګ راځي خدا شریعت چې دا دومره سخت سزا مقرر کړل دا د دې لپاره مقرر کړه چې په معاشره کې بد عملی ني خلک د الله نه ویریږي د سزا نه ویریږي داسې ني د دې لپاره او یو بیبي و دا غیلم دی غامدی رضی الله تعالی عنها غراله وی د الله پیغمبر د کشان چل شوی دی وګدو واقعه بخاری کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغي باندې حکم لګاو وی دا بوزي او بغټو باندې ولې سنگسارې کوي هغه بیا سنگسار کړی شو او باقاعده چې کوم دینو دغه وشو غالبا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دی یو وړو کې راواغسته چې دای په سر باندې وښتا دوه خړو کې غټ اند دې سر جوړلګي د دغې وینو دار را له په د پری وته سو کوئی عمر رضی الله عنه دی ان دا هغه ویره دا پلیته وینه را باندې پری وته ده نو چې کله هغه وفات شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه را خبره وته وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ویجی خود په اډو کې وښتا وی دغه سر نوینه را له په دوه لګي داسې وی نبی علیہ السلام چپشا دا پلید وینه نه ده دی خو الله د داسې توبه وباسله کده دی دا توبه په ټوله مدینه باندې تقسیم شي الله به ټول مدینه خلق تو پاک کی او ګناه بو تمام کی دی خدا ست توبه الله توبه سره نو ګوري شریعت سورخ کول لار مقرر کړه او چې کله په معاشره کې دا نظام وي دا شرعي قانون وي څوک به داسې حرکت وکي څوک به داسې وکي الله دې زموږ په ملک د قرآن نظام راولي الله دې د قرآن نظام راولي الله دې د شریعت نظام راولي
نو دی ورته ووی حتی یتوفاهن الموت در دې پورې چې مړه کي دی لره مرګ یا وګرځوي دی دپاره الله تعالی یو لار بل. نو ما وی سورت نور آیت نمبر 2 کې بیا د هغې دپاره قانون ناغی. نو حاصل د آیت دا شو چې یو زنانه زنا وکړه، څلورو ګواهانو د موقع د محل صحیح ګواهي وکړه بالکل دغه میدان، او بیا هغې باندې څلور ګواهانو ګواهي وکړه، نو که غیر شادي شده نو دی بر سل دورې به والی شي، او که شادي شده نو بیا به چې کوم دی نو څه کولی شي رجم کولی به شي. ښه دا بس ډېر دی، بس دې ځای باندې ودرېږي. ترجمې ته بیا وګورئ جي. وَإِنْ كَانَ کچری وی رجل یو سړی یورثو چې میراث وړلی شي د ده نه کلالة کلالوي او امرأة یا یو ښځه کلاله، وله د ده دپاره اخن رور وي او اختن یا خور وي لأمن د مور نه، فلکل واحد د هر یو دپاره منهما د دې دواړو نه سدسو شپږمه ده. فإن کانو که چرې ودی اکثر من ذلک زیات د دې نه مشترکو فهم شرکاو دی به بیا شریکانان وي په الثلث په درېمه حصه کې من بعد وصیت پس نه پس کولو د وصیت نه یوسوا چې وصیت کولی شي بیا په دې سره او دین پس د اداګۍ د قرض نه غیر مضار نه به ضرر ورکوونکي یو کس ته وصیتا من الله حکم کړی تاسو په حکم کولو سره د جانب د الله نه والله علیم حلیم. تلک حدود الله دا پولی د الله دی ومن یطع الله هغه څوک چې تابعداري وکړي د الله تعالی او رسوله او د رسول د الله يدخله داخل بکړي دلره جناتین داسې جنتونو دا تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د بنګلو د هغې نه نهرونه خالدین همیشه به یې پیا په دې کې وذلک الفوز العظیم دا کامیابي د لویه. ومن یعص الله څوک چې کفر وکړي په الله تعالی باندې ورسوله او په رسول د الله باندې ویتعد او کراس کړي حدود او پولي د الله تعالی يدخله داخل بکړي دلره نارن اور ته خالدن چې همیشه به یې فیها په دې کې وله د ده دپاره عذاب مهین عذاب د سپکوونکی. واللاتی او هغه زنانه یاتین الفاحشة چې راتلو کې بحیاتا زنا ته بالنسائکم د ښځو ستاسو نه فاستشهدوا تاسو ګواهان مقرر کړئ علیهن په دې باندې اربعة څلور منکم د تاسو نه فإن شهدوا که چېرې دی ګواهي وکړه فامسکوهن وساتئ دی لره فی البیوت په کورونو کې حتی تر دې پورې یتوفاهن الموت چې مړه کړي دی لره مرګ او یجعل الله یا وګرځي الله لهن د دې دپاره سبیلا یو قانون بل. صدق الله العظیم. لومبی خبره خدا یاد لرئ چې تقریبا نن میاشت پوره شوه که نه، انو انشاءالله د سبا که خیرې خو یکم دین چوټي ده د خالی پر ورځ باندې د اتوار پر ورځ باندې که الله ته منظور د میاشتې ختمونه به کوو. نو که چاته سبق پاتې دا 3 ورځې پکې شته دی ان تاسو خپل سبق ورسوئ. ښه نن سبا او بله 3 ورځې لا پاتې دي، نو که ختم کې چا د سپارې پاتې نو خپل سبق ورسوئ. ښه د اتوار پر ورځ باندې به انشاءالله زموږ د میاشتې چې کوم د ترتیب دی د ختمونو او دعا وینا به کوو که خیرې که الله ته منظوری. دعا وکړئ الله دې زموږ ستاسو ټول نه رضا شي، الله دې زموږ ستاسو استقامت نصیب کړي، الله دې موږ تاسو ټول له آفتونو نه د مصیبتونو نه وساتي، الله تعالی دې دا قرآن شریف زموږ ستاسو دپاره سبب د خیر وګرځوي، الله دا د برکت کتاب را لېږلی دی، الله دې موږ له د دې قرآن هغه برکات راکړي، د هدایت کتاب دی الله تعالی دې د قرآن په هدایت باندې موږ ټول روان کړي، الله دې د قرآن رڼا زموږ سینو ته راولي، الله دې موږ په احکامو د سورې نساء باندې کلک کړي، الله دې زموږ په کورونو کې په سورې نساء باندې ټول زنانه او نارینه پوه کړي او الله دې په موږ د عمل کولو توفیق راکړي. دعا وکړئ الله دې د هر بیمار صحت ښه کړي. بالله بیماران دي، بالله خلکو ما ته دعا ویلي دي، یو کرنیل صاحب دې ټلیفون یې کړو بیمار دی د وینې بیماری د الله دې ولې صحت ورکړي. او د انبار کې پرون یو مولوي صاحب وفات شوی او مشر عالم و سپین ږیری زمونږ یو ملګری دی د هغې پلارو، نو ما ته دعا دپاره ویلي دي الله پاک دی مولوي صاحب ته د کوم دی نو درجات عالیه ورکړي، ټول عمر د قرآن او د دین خدمت کړی دی، امامتي کړې ده، الله تعالی دې ولا په کار راولي، الله دې ټولو مسلمانانو ته عفو وکړي، په دې کلو کې چې څوک مفات شوي دي الله دې ټولو ته بخښنه وکړي، که نارینه دي او که زنانه دي الله دې ورته عفو وکړي، څومره ملګري بیماران دي الله دې ول شفا ورکړي، الله دې زموږ ستاسو ټولو دنیا آخرت ښایسته کړي. الله چې موږ د څوک دعا ویلي دي که چا راته نه دي ویلي، خو چې په تمه د دعا دي الله ټول له خیر ورکړي، ټول خوشحاله کړي، الله موږ له استقامت راکړي، الله موږ د شرونو او فتونو نه وساتي، الله زموږ او د دوی د ټولو دنیا آخرت ښایسته کړي. الله چې ته پې خوشحالېږي ناکار رانه والي او چې ته پې خفه کېږي موږ ټول دغه قول او د فعل نه وساتي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.